الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما دین زما ایمان دے محمد اے پمازیات لحد گران دے محمد یا دزڑ سر دستر گتور میتر نزار شاہ اے پولا زما جانان دے محمد اے د قدم خورے زما دستر گتور دی یا دزڑگی زما درمان دی محمد اے پمولا خرم قسم تبی بلار شام ایچ زما دزڑ درمان دے محمد اے د محمد امین دزڑ پر ہر بجوڑ شی نچ آقائے مہربان دے محمد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما ډیر محترم مسلمانانو مشرانو کشرانو همزولو دا پروګرام او دا راټولنه دا غونډه دا په یو نسبت سره ده چې هغه نسبت د ختم النبوت دی او د ختم النبوت نسبت دا د چا سره دی دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی په دنیا کې په نن سبا وخت کې درې مذهبونه دي چې هغه چې په دنیا کې په کثرت سره موجود دي په هغه ټولو کې لومبنی مذهب هغه د یهودیانو دی دویم مذهب چې په کثرت او په کثیر تعداد سره موجود دی هغه د عیسیانو دی او دریم مذهب چې په دنیا کې په کثرت سره موجود دی هغه د مسلمانانو دی یهودیان چاته وي یهودیان هغه چاته وي چې موسی علیه السلام د هغوی پیغمبرو هغه خلق چې نن موجود دي هغه چې کوم دي يهوديان دي او د هغې نه پس
عیسیان چاته وای حضرت عیسی علیہ السلام امت چې کوم په دنیا کې موجود دی او د عیسی علیہ السلام منی هغوی ته عیسیان وای. مسلمانان چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ګڼي او په هغه باندې ایمان وروړي وي هغه خلک مسلمانان دي. په دې درې واړو مذاهبو کې هر یو کس دا دعوه لري چې زما شریعت زما پیغمبر دا آخري پیغمبر دی او دا هغه پیغمبران دي حضرت سیدنا موسی علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام او حضرت سیدنا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی له الله جل شانه آسمانی کتابونه ورکړي. حضرت موسی علیہ السلام له الله جل شانه تورات ورکړو. حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام له الله جل شانه انجیل ورکړي او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله جل شانه سید الکلام قرآن مجید ورکړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله جل شانه قرآن پاک نازل کړي. مونږ بلار شو د آخري پیغمبر په تلاش کې. حضرت موسی علیہ السلام کتاب مونږ کولو کو نو موسی علیہ السلام خپل امت ته دا ویلیو دا پیشنګویی ورکړې وه چې زمانه پس په یو پیغمبر راځي، زمانه پس په یو پیغمبر راځي چې هغه به د پاران په دې غرونو کې به راکوزیږي او د 10,000 کسانو لښکر به ورسره. نو د دې تورات نه موږ ته دا معلومه شوه چې موسی علیہ السلام آخري پیغمبر نه دی. بیا براشو انجیل له براشو. انجیل کی څه وایي؟ حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام خپل امت ته وایي چې زمانه پس په یو پیغمبر راځي، زمانه پس په یو پیغمبر راځي تمام عالم پیغمبر وي او د تمام دنیا پیغمبر وي. پتا سو کې بداسي یو کس پیغمبر راځي. نو د دین دا معلومه شوه چې عیسی علیہ السلام آخري پیغمبر نه دی. بیا رالو موږ قرآن مجید ته. الله جل شانه په د قرآن مجید آیاتونه نازل کړل. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اے خلقو ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ند جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سړو کې د چاپلار. پدې آیات شریفه کې الله جل شانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري پیغمبر کېدو بیان کړی دی. اگر چې د دې آیات شریفه شان نزول هغه بیل دی، هغه د حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره نسبت لري. خو په دې کې الله جل شانه دی مسلمانانو ته یو پیغام ورکو، دی انسانانو ته یو پیغام ورکو. نه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سړو کې د چاپلار. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، بلکې دا د الله جل شانه رسول دی. او بیا سوی ورپسې وخاتم النبیین، او دا خاتم د انبیاء دی. دا څوک دی؟ خاتم د انبیاء دی. بل ځکه الله جل شانه ارشاد فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت لپاره دا یو غټ دلیل دی چې کوم ځای کې په کوم پیغمبر باندې آیاتونه د الله جل شانه د طرفه را نازل شوي دي، نو په هغه آیاتونو کې اکثر دا ذکر کړی دی ستانه وروسته یو پیغمبر داسې را روان دی چې هغه له به زه امت ورکوم. هر پیغمبر لکه څنګه تاسو واورېدل د موسی علیه السلام په انجیل په تورات کې چې کوم دی نو دا پیشنګویي شوې ده. عیسی علیه السلام باندې آیاتونه راغلي دي، په انجیل کې دا پیشنګویي شوې ده.
چې ستاسو نه پس یو پیغمبر را روان دی چې هغه به د تمام عالم پیغمبر وي. بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ سيكون في امتي 30 دجالون كذابون. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې مسیلمة الکذاب دا یو غټ ګستاخو چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دی لګیا شو د پیغمبرۍ دعوا وکړل. دویم ګستاخ او دروغجن پیغمبر اسود عنسی د یو واسطه دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره پریوته ده او د دویم واسطه دا د ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه د تابعینو کې د یو تابعی سره پریوته ده. زما عزیزانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مسیلمه کذاب د پیغمبرۍ دعوا وکړه. نو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغوی سره یو عظیم الشان جنگ وکړ. داسې جنگ چې ډیر بې انتها سخت جنگ و. خو زما عزیزانو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یمامه جنگ د هغوی سره لړاو کو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمامه زمانه کې دومره صحابه کرام نه دي شهیدان شوي څومره چې د ختم نبوت د تحفظ دپاره په جنگ یمامه کې شهیدان شوي. تاسو خپله سوچ کوئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره لوی لوی جنګونه کړي او څومره عظیم فتح کوم دی الله جل شانه نصیب کړی. د هغې باوجود هم په دغه تمامو جنګونو کې چې دغه ټول جنګونه را یوځای کړي په هغې ټولو جنګونو کې دومره صحابه کرام نو شهیدان شوي څومره چې د ختم نبوت د دې عقیدې دپاره او د دې تحفظ دپاره چې کوم دي صحابه قربانۍ ورکړي دي چې په هغې کې تقریبا 70 کسان د بدریان صحابه وو چې په بدر کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. 100 کسان دا صحابه کرام چې په هغې کې قاریان او په هغې کې لوی هغه پکې شهیدان شوي او په مجموعي تعداد سره څه د پاسه 1200 کسان چې کوم دي صحابه کرام په هغې کې شهیدان شو. نو عرض مې دا زما عزیزانو چې د ختم نبوت دپاره قرباني ورکول او په دې باندې د دې د تحفظ دپاره محنت کول دا زموږ او د ستاسو ذمهواري ده. زما او ستا دپاره یو قانون وي. د هر چا د کور خپل خپل قانون دی. زما د کور خپل قانون دی، د کاکاجي د کور به خپل قانون وي، د بل د کور به خپل قانون وي. خو تاسو ماته دا ووایئ چې یو بچی د خپل پلار قانون نه مني، د خپل پلار خبره نه مني، پلار هغه له په زړه کې ځای ورکوي نه ورکوي. ولې وي؟ دا زما نافرمانه دی، دا زما خبره نه مني. بعضې وخت کې ورپسې په اخبار کې یو دومره دغه شایع کې اشتهار وي دا ما عاق کړی دی. یو انسان د الله جل شانه په دنیا کې اوسیږي، بدن والا الله جل شانه ورکړی دی، کپڑے پیزار والا الله جل شانه ورکړی دی، او دې د هغې باوجود هم د الله جل شانه د آیاتونو نه انکار کوي، د هغې مخالفت کوي. نو دا د ده د بربادۍ دپاره کافي نه ده او دا ضروري هم ده که یو انسان ټول عمر منځونه وکړي، ټول عمر روجې ونیسي، ټول عمر زکاتونه ورکړي، ټول عمر دی په خانه کعبه کې تیر کې الله جل شانه ته په عبادت کې، خو دې د ختم نبوت عقیده باندې ځان نه پیي، د ختم نبوت په عقیده باندې دی ایمان نه لري، دا انسان مسلمان نه دی. ګینې ابو جهل هم چې کوم دی په خانه کعبه کې څومره وخت تیر کړی دی، دغسې د مکې مشرکانو څومره وخت په خانه کعبه کې تیر کړی دی. عرض مې دا دی چې د ختم نبوت عقیده دا د ایمان اهم جز دی. کم انسان چې د ختم نبوت په عقیده باندې ایمان نه لري دا انسان مسلمان نه دی. نن زه د خپل ځان نه تپوس کوم چې زما د خپل پلار سره مینه ده، زما د خپل پلار سره مینه ده، زما د خپل زوی سره مینه ده، زما د خپل مور سره مینه ده، زما د خپل لور سره مینه ده، خو آیا زما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه شته؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. زمانه پس 10 کسان به داسې راځي چې دا به دروغجن وي،
او دا به فریبګر وي، دی به خلکو له دوکه ورکوي. فریبګر دجال فریبګر ته وایي، دوکه باز ته وایي. دی به خلکو له دوکه ورکوي او دی به څه وایي چې زه پیغمبر یم. دی به د پیغمبرۍ دعوه کوي. وګورئ دا خبردار، زه اخري پیغمبر یم، زما نه پس بل پیغمبر راتلو والا نشته. زما عزیزانو، د دې ختم النبوت د عقیدې مطلب دا دی چې الله جل شانه 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام دی دنیا ته رالیږلي دي، او دی دنیا ته الله جل شانه د ټولو نه آخري پیغمبر هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیږلي دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دا زمون چې چا دا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، دا هغه به دا عقیده وي چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه پس بل پیغمبر د راتلو والا نشته. کوم انسان چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر مني، دا کس مسلمان نه دی. زما عزیزانو، نو عرض مې دا چې مونږ په کور کې د خپل پلار د قانون احترام کوو. مونږ په دې پاکستان کې اوسېږو، پاکستان کې د پاکستان د قانون احترام کوو. نو د الله جل شانه په دنیا کې اوسېږو، د الله جل شانه د قانون احترام مونږ ولې نه کوو؟ د الله جل شانه قانون دا مونږ ته قانون نه ښکاري. د الله جل شانه قانون دا مونږ د خپو د لاندې کوو. د الله جل شانه قانون هغه ته مونږ تیلې ورته کوو، او زمونږ په دې زړه کې ذره بره دا چې کوم دی نو احساس نه راځي چې زه د الله جل شانه نافرماني کوم. زما عزیزانو، نو عرض مې دا دی که مونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حقیقي مینه محبت کوو، مونږ له تا نظار شه یا نبی یا نبی کله دا چغې وهو که نه، نو که صرف دا زباني جمع خرچ وي نو په دې باندې زمونږ د خلاصي فیصله نه کېږي. په قیامت کې په دې باندې زمونږ د خلاصي فیصله نه کېږي. زمونږ د خلاصي فیصله دا په هغه وخت کې کېږي کوم وخت کې چې څنګه محبت د صحابو د نبی علیه صلات والسلام سره هغسې محبت مونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وساتو. وی اسود عنسی د پیغمبرۍ دعوه وکړله او 900 کسانو په هغه باندې ایمان نه وړ. نو چا ورته ووایي چې دې ځای کې یو کس دی او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی. نو یې هغه یې راوغوښته، ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه خپل دربار ته راوغوښته. ورته وایي چې ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه وې؟ ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه ورته فرمایي انه رسول الله، هغه د الله جل شانه رسول دی، هغه د الله جل شانه پیغمبر دی. وی زما په باره کې د څه رایه ده؟ نو ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه ورته فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت نه پس ستا د پیغمبرۍ په دې دعوه باندې زه د سره نه پوهېږم چې ته څه وې او څه نه وې. مطلب یې دا و چې زه تا اړو پیغمبر ما نه منم. نو زما عزیزانو وي اور یې تیار کړو او داسې اور چې نږدې به ورته نه شو ورتلی. وی هغه اور کې ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه ورواچو. هغه اور الله جل شانه ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه ته ګولې ګلزار کړ. وی هغه په هغه اور کې په مانځه باندې ودرېده. دومره د الله جل شانه لوی فضل د ختم نبوت د دې عقیدې د دفاع د وجې نه بیا چې هغه اسود عنسی دی په اور کې په راحت او په سکون سره ولیده. نو یا لکه وي دا کس د دې کلي نه بهر کې دا د دې کلي نه وشړی وي، دی خو ماته دلته ماحول خرابوي، خلک زما نبوت نه مني. نو هغه د کلي نه وشړ. نو یې د اراده وکړله چې زه دا به بانه شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به ووینم. زما عزیزانو په دې تکل سره مدینې منورې ته روان شو. په لاره کې روان و، په لاره کې ورته خبر راغی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه تشریف یوړ. نو ډېر زیات یې وجړل او په خفګان کې روان دي او عشقیه اشعار وایي او جاړي. کله چې په مدینې منورې باندې ورننوته
نو خلک لګیا دي جاړي د خفګان یو لهر په مدینه منوره باندې راکوز شوی دی او ټول خلک غمجن دي بس دې لاړه یو ستنې طرف ته ودرېده په نبلو باندې ودرېده حضرت عمر رضی الله عنه ولیده نو یې خواله وله راغی چې مېلمه څنګه یې د کوم ځای نه راغلی ورته وی چې زه د یمن نه راغلی یم وی ښه د یمن نه راغلی وی یمن کې زمونږ یو دوست دی او اسود عنسی د نبوت دعوه کړې ده او د هغه چې کوم دی خبره نه منله نو وی زمونږ هغه دوست دی اور ته ورچولی دی د هغه په باره کې د سره څه خبر شته نو دی چپ شو نو حضرت عمر رضی الله عنه الله جل شانه یو عظیم فراست ورکړی حضرت عمر رضی الله عنه وپېژنده چې دا جوړومغه کس دی دا فراست حضرت عمر رضی الله عنه الله جل شانه ورکړی چې چا سره به لږ ساعت ودرېده نو هغه کس به یې وپېژنده چې دا د کومې قبیلې دی د کوم ځای نه راغلی دی نو زما عزیزانو ورته وایي ته خو نه یې ابو مسلم خولاني ورته وایي زه ابو مسلم خولاني یم زما عزیزانو ښکلی که او ورته رغاړه وته او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لی بوت وی دا هغه مجاهد دی چې چا د اسود عنسی د نبوت نه انکار کړی دی دا د نبی علیه السلام هغه عاشق دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې ښي سیټ ته کېنو حضرت ابو مسلم خولاني رحمت الله علیه چې کوم دی ګس لاس ته کېنو او سوی حضرت عمر رضی الله عنه وی نن د حضرت عمر دپاره د دین بهترین او د دین ښه قسمت شته چې یو طرف ته چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو نه عظیم دوست ناست دی او بل طرف ته چې کوم دی یو مجاهد د ختم نبوت ناست دی زما عزیزانو او صحابه کرامو دا خپله دوستانه ګڼله چې یو کس د ختم نبوت دفاع کوي د ختم نبوت د عقیدې دفاع کوي دا زموږ دوست دی اوس موږ څومره دوستي کوو د صحابه کرامو سره صلوات والسلام څه فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین په تاسو کې مؤمن تر هغه وخته پورې نشي کېدی څو پورې چې د خپل ځان نه زیات د خپل اولاد نه زیات د خپل مور پلار نه زیات د تمام عالم انسانیت نه سوا د زما سره مینه محبت سیوا ونه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د ایمان کامل نشي کېدی او زه څه ویم زما د پیغمبر سره مینه ده خو زما د دیاړۍ په وخت کې به ماته چې کوم دی مخې ته نه راولې زما د خپل پیغمبر سره مینه ده خو ماته به د دکان د کاروبار په وخت کې چې کوم دی نو دا عقیده نه رامخې ته کوي ولې چې زما کاروبار خرابېږي زه دکان نشم بندولی زه خپل دفتر ته تلل نشم پرېښودی زه په سکول کې استاد یم زه د سکول استادي نشم پرېښودی زه چې کوم دی داسې نور مصروفیات مې دي دا زه نشم پرېښودی نن زه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره خپل دکان بند نه کم خپل دفتر ته تګ بند نه کم زه به سبا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیامت کې ماته ولاړ وي زه به د هغه سره څنګه سترګې میلاوهم زما عزیزانو د عالمي مجلس تحفظ ختم النبوت